سلامونه احترامات ملګرو په دې ویډیو کې در سره دوه اهم خبرونه شریکوم. پیپل پارټي او مسلم لیگ نون اتحاد کړی دی. په مرکز کې به مسلم لیگ نون حکومت جوړي، وزیر اعظم بسو کی، صدر بسو کی. په کوم خبرو باندې د دواړو اتحاد شوی دی، د زرداری او د شهباز شریف په کوم خبرو باندې اتحاد شوی در سره په دې ویډیو کې شریکوم. خو بل د مسلم لیگ نون سعد رفیق او حنیف عباسی په اسلام آباد کې کوهسار مارکیټ کې د خزو نه وهل هم خوړل دي. په څه خبره باندې دی وهل خوړل دي په هغه باندې هم ډیټیل سره خبره کوو. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. ټول نه پهله په دې خبره کوو چې د پاکستان پیپلز پارټي او د مسلم لیگ نون په کومه خبره باندې اتحاد شوی دی د حکومت جوړولو لپاره. دواړو پارټیانو خپلو کې اتحاد کړی دی په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره. او 3-2 فارموله چې کوم و په هغه باندې دی اګری شوی دي. 3 کاله به مسلم لیگ نون په ملک باندې حکومت کوي او 2 کاله بیا پیپل پارټي په ملک باندې حکومت کوي. خو د مسلم لیگ نون حکومت کې د مخکې بلاول بوټو ویلی و چې مونږ کابینه حصہ نه جوړیږو، د شهباز شریف د کابینه حصہ نه جوړیږو. خو دواړو پارټیانو اتحاد کړی دی. د ملک وزیر اعظم به یو ځل بیا شهباز شریف وي، د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا شهباز شریف روان دی، صدر به د ملک زرداری وي. تاسو له الریډي مو چې د دواړو اتحاد شوی دی، نو صدارت په زرداری سره وي او نور غټ عہدې ته هم پیپل پارټي غوښتي دي. د سېنات چیرمن به هم د پیپل پارټي د طرفي وي او بل د قومي اسمبلی سپیکر چې کوم دی دا به هم د پیپل پارټي د طرفي وي. یو به صدر زرداری وي او د نور دوه عہدې غوښتلي دي، سېنات چیرمن او قومي اسمبلی سپیکر. دا درې غټ عہدې چې کوم دي د پیپل پارټي غوښتلي دي. نور شهباز شریف په د ملک وزیر اعظم، د پنجاب حکومت په هم د شهباز شریف د طرفي وي. او بلاول مخکې دا ویلو چې موږ به د کابینه حصہ نه جوړیږو. خو اوس دې حواله سره خبره نه ده کړې چې آیا دوی به کابینه کې شهباز شریف سره کینی کنه. شهباز شریف ته خو به د وزیر اعظم اوټ ورکي، خو په د کابینه حصہ به جوړی کنه. د حواله سره مخکې بلاول بوټو انکار کړو، خو اوس داسې څه د حواله سره خبره نه ده کړې چې آیا موږ په کابینه کې کینو کنه. د حواله سره غټ اپډیټ نه دی راغلی. غټ خبردار چې د پاکستان وزیر اعظم یو ځل بیا شهباز شریف او صدر آصف علي زرداری جی. اوس د مسلم لیگ نون دوه کسانو چې کم وهل خوړل دي، سعد رفیق او حنیف عباسی، د کوهسار مارکیټ اسلام آباد کې التتلیو جی. دا یو داسې ایکسپنسیو ونتزره دلته عام سړی نشیتله. دلته مالدار خلک چې شاپینګ د پاره یا داسې اوټینګ د پاره شاپینګ مالز دی پکې، ریسټورنټس دی پکې. نو دای تلی ولته یا شرط خوراک لبتل یا چای وغیرہ غب شپله. نو التاس خزي وی چې د پی ټی آی وی چې د ملک وزیر اعظم به عمران خان وی، عمران خان به یو ځل بیا په ملک باندې را دي چې په دې باندې بد لګیدل دي په سعد رفیق باندې. نو هغه ټایم هغه خزه یوازې ونه د سعد رفیق سره بدتمیزي کړې ده. بیا خزه سره نور مرګري هم وی هم راغلي دي او دای سره جګړه کړې ده جی، او دای وهلي هم دي. مطلب په اسلام آباد کوهسار مارکیټ کې د ډیر هغه بیزتی شوی ده. بیا دای سره چې کم سکیورټي نو هغه راغلی مېست او دایته گاډي کې کینول یو بوتلې دي. مطلب په اسلام آباد کوهسار مارکیټ کې د سعد رفیق او د حنیف عباسی بیزتی شوی ده، وهلي هم د خزو نه خوړل دي. اصل کې د دې دا سدونه مطلب خبر نه چې د خزو نه یو سړی وهل خوري. خو عوام چې کم دی کې شعور راغله دي، ایله پته لګیدل چې د ټول عمر زموږ د ټیکسونو په پیسو باندې خپل بچي بهر ملکونو ته لیږلي، په بهر ملکو یې بیزتی زونه کړی دي، خپل رویل لایف تیری زموږ په ټیکسونو باندې. اوس عوامو کې شعور راغله، چون کې د عمران خان چې کوم مخالفین دي ای بار دا خبره کوي چې د عمران خان په وجه باندې د پاکستان ینګ جنریشن بدتمیز شو. نه چې د پاکستان ینګ جنریشن بدتمیز شوی نه دي، خو یې پوه شوي دي. ای کې اوس شعور راغو، ای را پاسې د مخ کې ودو جی. نو دې مطلب دا نه چې دا بدتمیز دي. د خپل حق تپوس کوي، د خپل حق تپوس د هر انسان حق دی. یو کس د خپل حق تپوس کوي نو دا مطلب نشو چې هغه بدتمیز دي. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.